بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ملګری دی موږ له راغلو تقریبا 45 دن 40 دن مخکې او دغه د 21 سال نه څه مشکلات وو د ویډیو کې تاسو وګورئ موږ درې هندو مذهب ولا جنات حاضر کړو اوس دوه ځلې بیا راغلی هغه جنات او حاضري موږ بیا وکړه خو چې دغه څومره بهتري راغلی او مخکې څنګه هغه خبره مې تاسو ته خبره کړم. السلام علیکم مرګرو د جسم مینوالو د دوی شیو شکلونو د جنات بیمار وم او ما ډیر ډاکټرانو دواګانې هم کړې وي خو ما د مرض هیڅ پته هم نه لګېدله او بیا داسې وشول چې بیا چې ډېر دمونه مې کړي وو زه ټیک شوی نه وم بیا چې ته راغلم ما مرض راوباسه او ما تکلیف او مشکل پیدا کړل نو د جنات بیمار وم الحمدلله د 22 کلونو بعد ما ته خدای پاک صحت راکړ او نور خلکو نه دا هیله ده چې ناشنا تکلیف ورته وي نو داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغه کې هغه ټیم باندې علاج وشي تکلیف نه خلاص وي او تاوان نه خلاص وي او ستړی نه خلاص وي نو چې څه ته د خدای ډیر عمر ورکړي او چې رښتیا خبره وي ما ته خدای پاک نوی ژوند راکړ او روغ صحت راکړ 1500 قسمه بیماری مې درلودله نو الله پاک بیا چې په واسطې سره هغه تکلیف او بیماری ما نه خدای پاک واخیستله او ټیک ټاک یم روغ جوړ یم ډیره مننه ټول ملګرو ته سلام بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ملګرو د اوزیر نامه د ثوابې سره و چې دغه څه مسله وه اوس څنګه دی دا پلار بیرته بیان وکړي دا دوینځلي راغلی دغه د مسلې نه چور څنګه راووتو دغه څه مسله وروره جی د په ده باندې زمونږ یو ورواره مړ شو نو هغې نه پس په ده باندې به داسې چپه راغلی چې بد دی 15 کسانو هم نشي راګېرولی او ډېر غټ تکلیف په مونږ په مزدورۍ له مونږ شو تللی او ټول ښځې نر جي ډېر په تکلیف وو مونږ ډېر زیات وګرځو صوابۍ ته بټاکړې ته کم ځای ته مدرسو ته به مونږ ته ستاسو چې بیا دغه وکړئ یاره په پېښور په چنۍ کې یو صاحب د هغه له لاړ شي مونږ دلته رالو په لومبۍ ځلې چې دی بالکل مونږ مطمئن یو دی الله تعالی ښه کړه بیا اوس مونږ چیک اپ لرالو جي چې انشاءالله دی ښه دی ډېر مطمئن یو جي. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه سره څلور هندو مذهب جناتو د 15 میاشتو نه دا بې وشکالو الحمدلله دغه الله شفا ورکړه. ته څنګه یې کاري صاحب امیر صاحب خیر اوس خو بېهوشي باندې نه راځي د ښې نه راغلي په دې 2 میاشتو کې په تا باندې بېهوشي نه راغلي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا محمد معاذ نمایرو لچې غاټ لچې ټول څه تکلیف او تکلیف بیان کړئ بیا به زه وایم چې څنګه حال شو. صاحب دا ما ولا ټول بدن چې دا خوځېدو زما کاټ کې پروت وم او ګردې درد مې نه غلی کېدو اپریشن مې کړی و بیا ګردې درد نه غلی کېدو ستنې مې ویلې بیا نه غلی کېدو بیا کلي کې یو خاص هغه ته لاړو بیا هغه ته نه ځواب بیا نه غلی کېدو بیا چې تاسو ته راغلو تاسو بندش وکړو بیا ختم شو اوس کې مکمل ختم دي او مکمل بدن مې روغ ده اوس تویس ته راغلي وو دا راځو چې دلته په تا باندې څه شی تا باندې تا د مسله څنګه حل شوه څه وجوهات حل شوه دلته جنات غازي په ما باندې درې هغه خپل هغه وکړو چې دا ما سره بچپن نه شوي وو او یو وړوکی وم ما سره شوي وو هغه ټیم کې به زه کور ته تللی وم هغه ټیم هغه شوي اوس کې زه بیا خراب کړی وم ما یې ګردان نیولې وه د ګردې ټوله خرابه کړې وه او چې هغه یې راغلو هغه یې ټوبهګانې وګرځېدې او مولوي صاحب نه یې وعده واخیسته چې به مونږ بیا نه رسو هغوی یې تا سره وعده ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دغله دا پته نه لري چې ما باندې جنات دي مطلب ګریان دغه ګردې خوږې دی او دردونه وکړل دغه نه موږ ویډیو نه وکړې او دا پرچا موږ سره او دغه باندې موږ ګریان نه وسو درې جنات الحمدلله او شکر دې راغلی ټیک ټاک. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو عظمت نامایرو تارو سره تعلق ساتي دا موږ له په 28 تاریخ د شپږمې میاشتې راغلو 2022 کې چې دغه څه مسله وه او اوس څنګه دوینځلي بیا راغلی و دغه مسلې نه چور څرنګه ووتو هغه به دغه زیر ته بیا وایم. تاله څه مسله وروره څه نامه کوم ځای سره تعلق ساتي؟ عصمت الله یم تارو کې اوسېږم. تاله څه تکلیف و؟ ما معدې تکلیف و او بس زیدي جړه وراتله جړه بتله نور بس اوس انشاءالله بیخي ټیک ټاک. کوم ځای نه ته علاج کولو؟ چا نه علاج کولو؟ ما چې کیم کې مې پر علاج کړی و د پټلۍ سره او بیا دوباره دلته راغلم. تاله دا پته لګېده چې ما باندې پیریان دي یا څه شی؟ ما ته پته دوشه کولې به څه به کو؟ دوشه کولم به جړل به جړل به ښه اوس ته چې هغې نه بعد اوس راغلی اوس ته څنګه یې؟ اوس انشاءالله بیخي ټیک ټاک. اوس خو دوشه شوی نه یې جړلی هم دی ښه دغه باندې مونږ څلور جنات حاضر کړي وو بعضې خلک داسې وي چې هغه مونږ له ویډیو اجازت نه راکوي
نو څلور هندو غیر مسلم جنات وي چې دغسره موږ د لسو ورځو نه وي نو ویل چې میدان ورته بند کړی او ټول جسم ورته بند کړی هغه جناتو له موږ لږه سزا ورکړه الحمدلله دویم ځلي راغلی الله پاک شفا ورکړي مطمئن یې ښي